اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سود الله دې د ټول مسلمانانو ساتي. سود ډېره لویه شدیده سنګینه ګناه ده. سود سخت حرام دی په شریعت کې. د سود په باره کې دا یو آیت دی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان خاوندانو، اتقوا الله، د الله نه ویریږئ، وذروا ما بقي من الربا، او د سود چې څومره بقایاجات دي هغه پرېږدئ. د دې آیت په شان نزول کې حضرات مفسرین رحمهم الله فرمایي چې کله د سود د حراموالي آیت اسمان نه راکوشو نو مسلمانانو د سود معامله پرېښوه. دې دوران کې یو دوه قبیلې وي. د یوې قبیلې نامه ده بنو ثقیف او د بلې قبیلې نوم دی قبیله بني مخزوم. داسې کار وشو چې بنو مخزوم مسلمانان شو او بنو ثقیف لا مسلمانان شوي نه دي. د دې قبیلو تجارتي لین دین معاملات به د بنو ثقیف قبیلې چې مسلمانان شوي نه دي د دوی د بنو مخزوم قبیلې سره سودی معامله وه. خو بنو مخزوم خو مسلمانان شو، مسلمانانو خو سود پرېښو. نو دا بنو ثقیف قبیله چې دا مسلمانان شوي نه دي، دی لاړه او بنو مخزوم ته ویله چې موږ له سود راکئ. د سودي معاملې مطالبه یې وکړه. نو بنو مخزوم خو مسلمانان شوي دي، هغوی دا مطالبه ونه منو، دا مطالبه ورله ونه منو. دا بیا د بنو ثقیف قبیلې د بنو مخزوم قبیلې مسلمانانو سره مصالحات وکړو، روغ یې ورسره وکړه. بنو مخزوم مسلمانانو ویل چې حرامېدو نه بعد مونږ خپله ګټه وټه په سود کې نشو خرج کولی. داسې خلک وو. سود حرام شو، بس حرام دی، مونږ مسلمانان یو، مونږ سود نه کوو. نو په دې واقع باندې بیا دا آیت الله پاک اسمان نه راولېږلو. دې آیت کې دا وښودلی شوه چې اسلام کې داخلېدو نه بعد د سود څومره بقایا معاملات دي ختم شوه. مخکینی سود به هم نه وصولیږي، صرف چې اصل رقم یې چاله ورکړی دی په قرض ابه ترې واپس هلي. دا دغه وخت خبره وه. اوس د سود په باره کې پوره وضاحت دی په قرآن شریف کې او په احادیثو کې. د سودي معاملې نه ځان ساتل پکار دي. لږ به وضاحت وکړو. ډېر مسلمانانو بدقسمتي ده په سوچ او شان له د اوس دور کې. یو بدقسمتي دا ده چې هر سړی د کاروبار خواهشمند دی، خصوصا دا ځوانان نه دي، نوجوانان طبقه دي وایي چې زه بزنس وکړم، رات او رات دغه شم، مالداره شم، شپه په شپه مالامال شم. نو هغې دپاره دا په نیټ باندې څه کاروبارونه دي، انټرنیټ باندې، په موبایل باندې، بس کوټه په دننه ناست دی او هغې کې کاروبار کوي. تا نه هم پیسې راخلي ورکې لګوي، خولۍ سره شوي وي، مختلف ایپونه وي او هغې کې پیسې ورکوي. هغه د دې یهودو په لاس کې وي دا کاروبارونه په لویه سطح باندې. هغوی د خلکو نه سرمایې راټولوي. طریقه یې داسې وي که نه چې ما ته وایي ته لږې پیسې راکړه، تاله به پرې مونږ میاشت کې ګټه درکوو. ښه صحیح شو چې زه وله لاک ورکړم نو ماله میاشت کې 25,000 روپۍ ګټه راکړي. نو هغې ته خو زه بیا ډېر خوشحاله شم چې 1 لاک مې په 1 لاک پرتې دي او 25,000 راله راکړي. خو دا خو که 4 میاشتې ما وصول کړي نو خپله سرمایه به هم وصول کړم، ګټه به هم وصول کړم او 2 چند نو خلاص راشي. نو هغې وایي که مونږ سره د 2 لاکه کېښوي بیا به مونږ تاله 50,000 د میاشتې ګټه درکوو. که 3 لاکه دې کېښوي 50 بیا نو بیا زه هرس مې راوالي، تا ته مې هم پیسې در سره شته په کار مې دي، ده نه هم 10 لکه هغه نه 20 لکه هغه نه، نو زه هغه سره ځان بانډه کړم. نو هغه ماله هم هغه خپلو پیسو نه څه راکوي، ګټه راکوي. خو چې کله ما نه او داسې بل نه او بل نه یو کس خو نه که نه ټولو نه ښه برابر کړي، ځان ټوله کړي او دا چې چا نه پیسې اخلي هغه له هم د خپلو پیسو نه یا زما د پیسو نه یا ستا د پیسو نه ګټه ورکوي. او چې کله داسې په عربونو او په کربونو باندې برابر کړي نه هغه ایپ وي بیا په نیټ کې او چا پسې دی د هوا سودا. ځوانان دی وویل دا مروجه جدید دور کې نوی د سود شکل او شیپ ته درته مې ویلو او جواریم ده پکې، سودم دی او جواریم ده. زما د خبرې مطلب دا دی چې دا عام روزګار کله کوئ تاسو، یو اټیو یو دکان اچوئ د پاپړو یا په لویه سطح باندې څه کاروبار کې، بارګین کې، پراپرټي کې، بل څه کې، مهرباني وکړه مدرسې نه پهله ځان پوه کړه، عالم نه، مفتي ته کښېنه. زه دا کار په دې خطوطو باندې شروع کوم، دا خو ناروا ني، په دې کې کومه خبره ناروا ده. یقین دې وشه دا ځوانان 4 کاله یو کاروبار کې تیر کړي، 10 کاله تیر کړي، بیا چېرته واوري
چیرې دا خو نو بیا د هغې نه پس تپوس کوي نو بیا د هغه کاروبار نه راوتی هم نشي او ښایسته ښکلې ځواني او ښایسته وخت یې په سود کې تېر شي د مور سره په زنا کې تېر شي او د خدای سره په جنګ کې تېر شي او اخر نتیجه بیا سي دلته هم لیونی شي او محشر کې به هم لیونی راپاسي دنیا هم خوار او آخرت هم خوار داسې نه ده لږ کاروبار دی وي خو پاک دی وي په پاک او په حلال کې برکت نو د سود نه دی الله پاک مونږ او زمونږ آل اولاد وساتي یا ارحم الراحمین یا ارحم